مونږ او تاسو په ګرمۍ کې امونه خورو، د هغې پوستکي مونږ او تاسو ګزارو. داسې عجیبه پیدې د امونو د پوستکو زه تاسو ته بیانوم. که مونږ او تاسو دا پیدې واورو نو د ام پوستکی نه دی دا به چرته هم مونږ او تاسو ګزار نه کړو. ډېرې عجیبه پیدې زه تاسو ته بیانوم. ګوره په ګرمۍ کې مونږ هسې ام خورو، چې ام خورو نو د دې دا چې کومې چلکي دي، کوم پوستکي دي، دا مونږ تاسو نه ګزارو، د دې نه مونږ تاسو پیدا والو. ګوره یو سیز رب العالمین بې پیدې نه دی پیدا کړی. په هر سیز کې رب العالمین د دې انسان دپاره څه نه څه پیدې ایښي دي چې دا انسان د دې نه پیدا والي او دا انسان دا چې کوم دی دا استعمال کی. نو رب العالمین یو سیز دا هم بې پیدې نه دی پیدا کړی. د امونو د پوستکو باره کې چې کوم معلومات زه تاسو ته درکوم انشاءالله تعالی چې دا به ستاسو ډېر خوښ شي او دا ویډیو به د خپلو ملګرو سره شیر کوئ، ځکه که زما او ستا د وجې نه یو مسلمان ته پیدا ورسي، زما او ستا د وجې نه یو مسلمان هغه صحتمند شي، هغې ته پیدا ورسي، نو زما او ستا پکې هم ثواب وي. ګوره د امونه نه دی، امونه به ذات خود دا انسان وجود ته طاقت ورکوي. په دې کې چې کوم دی ویټامین A C K پوټاشیم، په دې کې چې کوم دی تاسو ته دا قسمه غذایت، دا قسمه اجزا دا مونږ او تاسو په دې کې موندلی شو. نو په دې کې دا شته دی، خو د امونو پوستکي د دې چې کم پیدې دي هغه زه تاسو ته بیانوم او د استعمال طریقې هم تاسو ته بیانوم. د ام چې کله موږ وخورو نو د دې را پوستکی موږ تاسو ګزارو. ډېر تحقیقونه په دې باندې شوي دي چې د ام پوستکی که دا یو سړی استعمال کړي نو دی به زر بوډا کیږي نه. یو خبره. دویم، که د ام پوستکی څوک استعمالی دا به د وزن کمیږي، د وزن به را کمیږي. بله خبره دا ده چې د زړه مرض نه دی، د دې لپاره ډېر مفید دی. د زړه مریضان چې کوم دي هغه که د ام دا پوستکی وخوري نو د دې لپاره ډېر مفید دي. کینسر دپاره، د کینسر انسان د کینسر نه بچ کوي او د کینسر خطرې هغه کموي. دا انسان دې ته به د کینسر خطره ډېره کموي، کینسر به ورته نه راځي. صحیح ده. بلډ شوګر لیول دا کنټرول ساتي، کنټرول. زمونږ او ستاسو چې کوم بلډ سرکولیټ دی، کوم بلډ شوګر لیول دی، هغه چې کوم دی هغه دی کنټرول ساتي، برابر یې ساتي. صحیح ده. اوس مونږ او تاسو د دې د استعمال طریقه سره، استعمال طریقه دا ده، دا مونږ او تاسو سره د امونو هم خوړی شو. ټیک شوه. ام چې کله مونږ وخورو ناسې مو سره یو پوستکی مونږ او تاسو خورو. د ام دا یو پوستکی نه دی، که ډېر نه شو نو یو پوستکی دا مونږ او تاسو د ام دا وخورو. بله خبره دا ده چې دې نه مونږ او تاسو دا مونږ او تاسو وخوټ کوو، دا چلکې، دا پوستکي، دا مونږ او تاسو وخوټ کوو په اوبو کې، او بیا دې ته لږ شهد ور واچو یا دې ته مونږ د ذایقې دپاره لیمبو ور واچو او دغه د چلکو دا اوبه مونږ او تاسو وڅکو، نو دې هم ډېرې زیاتې پیدې دي. صحیح ده. وزن هم کمی. بل لاره چې د بوډاپې نه ډېر زر به بوډاپې طرف ته نه ځي. ټیک شوه. بل داسې استعمال طریقې بله دا ده، که مونږ او تاسو دا وچ کو نو وچ یې هم خوړی شو. بله یوه اهم خبره زه تاسو ته وکړم، دا ماشومان چې د امچوري خوري که نه، د امچوري د څه نه جوړېږي؟ د امچوري ته وګوره که نه، امچوره دا د ام د شنه پوستکي نه دي، د ام دا شنه پوستکي دا وچ کی او دا بیا په جوسر باندې ووهي، میده میده کړي. دې له اول داسې کاري چې دا ام دا پوستکي نه دی، دې له دې مثالې ورکي، لږې داسې مثالې پې واچوي، تروې ترسکونې دا مثالې پې واچوي او بیا دیو څه وکړي او که تریخه جوړوي، تریخ ترخام جوړه، دې باندې بیا مرچکې واچوي، هغه مرچکي سره دا بیا وچ کړي، چې وچه کړي دا به په جوسر باندې دی خپل سیز میلاویږي، وړکه یې چې وړه کړي د دې نه بیا امچوره جوړه شي. امچوره نو دا د ام د چلکو، د ام د پوستکو یو څو فوایدو چې ما ستاسو مخې ته کېښودو او تاسو هم د خپلو ملګرو سره شریک کړئ چې ټول ملګري د دې نه مستفید شي، فایده ترې والي. بله خبره، زما سره اوریجنل عطر دي، که چاته م اوریجنل عطر پکاري چې یاره زه عطر ولګوم، ښایسته پرفیوم ولګوم، زه د چا خواته تېرېږم او هغه باندې ښایسته بوی ولګي، زه یو مجلس کې ناست یم، ښایسته ښکلې خوشبو زما نه ځي، نو تاسو ته به زه ښایسته خوشبو در کوم، ښکلې خوشبو. تاسو ته که خوشبو پکاري دغه زما نمبر دی، په دې باندې ما سره کنټیکټ وکړئ.